الله الرحمن الرحیم. زما طارق نوم دی د چارسدې اوسېدونکی ما زیات شناخت مې د وینس هوټل نه دی. د سن 75 نه واله کله چې ما میټریک وکړ، میټریک نه فارغه شوم نو زه دې هوټل ته راغلی یم. 2010 پورې زه په دې هوټل کې وم. د جون 15 کال چې کوم زما قیمتي و ځوانۍ هغه زما په دې هوټل کې صرف شوي دي. کله چې 2011 شوه نو رول مې راته وویل چې موږ تقسیم کوو. مې چې ډېره ښه تقسیم وکړه. چې کله تقسیم کوو نو د تقسیم نه مخکې زما 2 روریان نور دي چې هغې ځان له خپل روزګارونو یو خالد میډیکوز او یو پنسي کرا کړي وو. پنسي نه مخکې چې کوم دی یوسف هوټل هغه کوو. د دوی روزګارونه بېل وو او زه او د مشر ورور لاجبر خان دا موږ په یو هوټل کې لګیا وو. دا څومره اساسي چې دي او مخې ته راغلي دي دا ټولې د وینس هوټل نه دا دوی پیدا کړي دي. دا زما او زما د مشر ورور محنت و. خو چې کله تقسیم کوو نو تقسیم کې د مال یو پلاټ یو کور او یو دکان راکړه د مدرډې په نوم باندې چې دا ټیمې ملکیت دی. د دې مقابله کې او ما نه پکې 15 لک روپۍ هم واغېستې دي. د دې مقابله کې زما بل رولس یو په دې 3 پلاټونه ورکړو. یو یې وله پېښور کې ورکړو، 2 وله دلته ورکړو، یو یې وله کور ورکړو، ورسره 13 لک روپۍ هم وله نقدې ورکړې او ما نه د 15 لک هغې کې هم واغېستې دي. بل رول مې دی هغه له 2 پلاټ هم ورکړو، 2 وله غفور مارکیټ کې دکانونه هم ورکړو. د هغې نه علاوه 1 کروڑ روپۍ هم وله نقدې ورکړې. خو چونکې زه د ورور سره یو ځای وم، دته ما پلار په حیثیت کتل. وخت تېر شو، دته مو وویل چې وروره ما نه خو کور ځان ونه واغېسته، دوکان یې رانه واغېسته. زه دې وخت کې بېروزګار یم. دا تقسیم باندې منصفانه غور وکړه. د یو مثلا و چې دې نه وخت تېر شوی دی او زه ته هېڅ هم نه منم. ما د مولیانو، عالمانو، د مفتیانو جرګې په دماغ کې وکړې. د هېڅ هم نه مني. زه مجبور شوم ورغلم پریس کلب ته، زما ډي سي صاحب ته، ډي پي او صاحب ته او عدلیې ته. زه ورته ریکویسټ کوم چې زما په تقسیم دی غور وکړي او ما له خپل حق راکړي. زه نور څه هم نه یم. السلام. کاکا دا ورته ووایه چې ستاسو ورور سره کوم حصه وغیره کېږي نو ستاسو سره پر خپل دغه کې بچي ولاړ دي پر خپله مطالبه کې، ځکه چې ستاسو بچو سره تعلق دا خو زما نه ګوره یو دوکان او ما نه بچو هغه شو کور پاتې شو. پلاټ کې ما 2 زامنو له ودونه وکړو. دا خو خدای پاک رحم وکړه، اجمل را سره ملګری شو نو د ښځې مې کالي وشل توله مې خرڅ کړ. پراپرټۍ کې مې د ډاکټر صاحب دا بنګله واغېسته. بس زه په ځای اوس ولاړ یم. تاسو په دې سلسله کې عدالت سره رجوع کړې ده؟ دوی ما ته وایي چې تا به هغه وخت ویلي وو نو دې خو زما د پلار په ځای وکنه ما غږ ونه کړو، ته ماله دومره ایساره کې نه چې زما مطلب دا چې لکه ستاسو را تقسیم خو خانداني تقسیم وکړه، خانداني نه وکنه. ښه جي. دا زموږ د خپل وروڼو په منځ کې و. دقه چې زه وایم په کمره دننه و، په ما په کمره دې ځان سره دننه بچي نه دي کېنولې. په خپلو کې هم تقسیم خو ده ما ته ده ووایي چې زه یو کس سره بیلوم یې. زما یو ورور دی هغه لکه خرچه مرچه ډېره کوله، وایي دې بیلوم ما له تاوان راکوي. مې بیلې کړه چې کېناستو یو ټول بیلېږو. زما یو ورور چې کوم دی د ورور هم دی او سانډوی هم دی. هغه له زه ورته یم چې لکه ما له صرف دومره حصه راکړه. 35 سال تا سره ما په هوټل کې تېر کړه. هغه خالد میډیکوز چلو، ما تا سره 35 سال په هوټل کې تېر کړو. هغې بل ځان له یوسف هوټل هم وچلو، پنسي کراکري هم وچلوله. د هغې هغه حساب کتاب په خپل ځای. دې وینس چې کوم شیز پیدا کړی زما په موجودګۍ کې هغه د تقسیم کو. نو چې تقسیم نه کو نو بیا منصفانه تقسیم کا. ته په دې لږ شي کې ما نه 15 لکه هغې له 13 لکه یو له ورکې، 1 کروڑ بل له ورکې. اوس زما لور لاړه میډیکل ته، دا یې خرچه نشته ما سره. اوس چې تاسو لکه دا مطلب نه داري چې لکه که فرض کړو په داسې مسلو باندې ستاسو مسله حل نه شي نو تاسو لکه په دې باندې عدالت ته بیا راتلو نیت لرئ؟ نه، عدالت ته زه نه ځم. عدالت چاره فیصلې نه حل کوي. زه په دې علاقه کې به داسې خلک وي چې هغې به دا قسم مسلې خلکو له حل کوي. هغه خلکو ته زه ریکویسټ کوم چې راشي او زما ورور سره کښېني او ما له خپل حق واخلي. او کاکا که درې نه کړو بیا به څه کېږي؟ بیا به څه کوم؟ د الله په دربار کې به رپورټ درج کوم. نو تاسو چې زه هوټل ته زه نه جنګ کوم نه جګړه کوم، هېڅ هم نشم کولی. په هوټل باندې به ورځم
دا به زما آخري واپشني که مې وژني او کار سره کوي. ما پرون د 100 روپو ګوړه اخیستې ده، زه به نن ګوړه نه الم. اخري تپوس دا چې لکه تاسو سره د خپل ورور پوره نوم والی او د پلار نوم یې والی او دغه محلي وقوع مو ښایي. محلي وقوع دا ده زما د ورور نوم حاجي اکبر خان دی، د بل اکبر خان صاحب دی، یو ارشاد دی، او زما طارق نوم دی. او والد صاحب؟ د والد صاحب مې نوم محمد صاحب نوم وفات شوی دی. او د هوټل په کوم ځای کې دی؟ د هوټل وینس هوټل دی په چوک کې، فاروق اعظم چوک کې. په دې کې د سن 75 نه 2010 پورې زوم دا 35 سال ما د هوټل له ورکړي دي. دې 35 سال کې نه اکبر خان و نه پکې ارشاد و. او چې کله د دې نه مدن ووتې د زینې پیدا کړه نو هغه بیا په داسې طریقه تقسیم کړه چې دې پکې بالکل سیټ کړم.